شعور خورولو دپاره مبارزه کوله د قلم د لارې. نو بل اړخ ته چې کوم دی هغه په عملي توګه باندې په مختلفو ضلعو کې سټډي سرکلې کولې تر څو چې دې پښتون قام ته کومې مسلې راپېښې دي، کوم چیلنجونه راپېښ دي، چې د هغه چیلنجونو نه خبر کړي، زلمي بیدار کړي او د قامي تحریک سره وتړي او د دغه چیلنجونو نه د دغه مسلو نه چې کوم دی د قام خلاصې ومومي. په کومه ورځ چې دی شهید کېږي د دغه نه ورځ به وړاندې د لطیف لالا زوی دوباره عوامي نشرګون کې شمولیت کاوه دستوره وه. د عبدالرازق اپریدي په ځای دغه ځایونو کې د مولانا خانزیب صاحب ورته هم راغلی او اسلام آباد کې هم زما ورسره بیا ماښام رابطه وشوله. چونکې په باجوړ کې د امن پاڅون اعلان کړی شوی و او د هغې دپاره ټول سیاسي جماعتونو یوه غونډه کړې وه او د هغې غونډې په تناظر کې چې کوم دی بیا وروسته موږ د ضلعې کونسل اجلاس وکړلو چې دوه ایشوز وو. یو د پارټۍ حکم و چې تاسې د ماین منرل کوم بل چې اسمبلۍ کې ټیبل کړی شوی و د هغې په حوالې سره تاسې غونډې وکئ، آګاهي مهم وچلوئ. نو په هغه کونسل کې موږ د هغې غونډو په حوالې سره هم ترتیب نیولو او دویم چې کوم دی د باجوړ په سطح باندې د امن پاڅون کمیټمنټ موږ کړی و په هغه جرګه کې. نو د هغې تیاری دپاره هم په دغه کونسل کې فیصله کوله چې په څه ترتیب سره چې کوم دی موږ خلک دې امن پاڅون ته راولو چې دا امن پاڅون کامیاب شي. نو مولانا خانزیب صاحب دلته راغلی و، په هغه کونسل کې موږ فیصلې وکړلې. موږ اووه جرګې کېښودلې په ټول باجوړ کې چې موږ به اووه جرګې کوو په مختلفو ځایونو کې او د امن پاڅون دپاره به چې کوم دی بیا بازار په بازار حجره په حجره باندې خلک خبرو چې خلک راوځي او د امن پاڅون کامیاب شي. نو د هغه کمیټمنټ سره سم مولانا خانزیب صاحب چې ما رابطه وکړه چې تاسې نن شپې ته پېښور کې ایثار شئ، زه درځمه بیا به ترتیبات ونیسو چې په باجوړ کې موږ په هغه اړخ باندې چې کوم دغه شان کمپین وچلو. هغه ما ته وویل چې نه، وخت ډېر مختصر دی او موږ له په کلي ته تلل پکار دي چې موږ په بازارونو کې د امن پاڅون دپاره کمپین وکړو. هغه شخصیت چې هره لمحه او هر وخت چې کوم دی د خپل قام دپاره تېروله، یعنې داسې کمې موقع راغلي دي چې مولانا خانزیب صاحب به چېرته په کور کې پاتې شوی، که موږ به چېرته پکنیک له لاړو او یا یو چینې ته یا غونډۍ ته، نو هلته هم چې خلک راغلي وو نو ده ما ته ویل چې موقله نثاربازه زلمي راغلي دي، تاسې ورته دا محفل چلوئ، زه به دې زلمو سره چې کوم دی د قام په حوالې سره خبرې اترې وکړم، یعنې سټډي سرکل به وکړم. هر وخت یې دغه کوشش و. اوس د مولانا خانزیب صاحب ګناه څه وه؟ په دې ریاست کې چې کومه عظیمه ګناه ده هغه دا ده چې د خپل قام تپوس کول، په خپله خاوره باندې خپل اختیار اخیستلو تپوس کول، د خپلو حقوقو تپوس کول. په دې خاوره چې کومه مصنوعي بدامني مسلط کړی شوې ده د ریاست لخوا، د هغې مصنوعي بدامنۍ مخنیوي دپاره زلمي بیدارول دا د هغه ګناه وه. چېرې دا جنګ په موږ مسلط کړی شوی دی او ډېر په انجینري طریقې چې کوم دی زموږ په دې خاوره باندې ورتپلی دی، نو د هغه ګناه دا وه چې خلک یې بیدارول، زلمي بیدارول او د مسلو چې کوم روټ کازز دي، جرړې دي، په هغې زلمي پویه کول. سطحي خبرې نه کولې، جذباتي خبرې نه کولې، حقیقي خبرې کولې، په دلیل یې کولې، په طول یې پوره کولې او د هغه په ژبه کې دا تاثیر و چې زلمو به واورېدل نو زلمو به بیا هغه خبرې چې کومه دی په عام ولس کې کولې او خورولې به. نو ریاست ته دا قسمه خلک چې کومه دی د هغه جنګي اقتصاد ته چې نقصان رسیږي دا ورته تریډ سي. نو ځکه دا قسمه خلک چې کوم دی دا په دې دنیا باندې نه پرېږدي، دا په دې ملک او په دې خاوره نه پرېږدي. یعنې د عوامي نیشنل پارټۍ تاریخ د دې
پاکستان چې په وجود کې راغلی دی که د هغه نه یې راواخلې او که د هغه نه مخکې لاړ شي د خپل 100 کاله تاریخ وګورې نو د قربانو نه د جدوجهد نه او د شهادتونو نه ډک دی او دغه شهادتونه دغه قربانۍ دغه جیلونه دا د دې قام دپاره دي دا د دې خاورې دپاره دي دا د دې ولس دپاره دي خو افسوس صد افسوس چې په دې د پروپیګنډې په یلغار کې د دې پاپولیست سیاست په زمانه کې څوک چې کوم دی رښتیا اورېدلو ته تیار نه دي رښتیا اورېدلو ته ذهنونه تیار نه دي ځکه ذهنونه خالی دي هغې چې ډیلی په سوشل میډیا څه ګوري په هغې خپل ریاکشنز ورکوي ریاکشنري شوي دي یعنې که د تاریخ نه ځان څو خبر کړي د حقیقت نه ځان څو خبر کړي پرون دلته جرګه شوې ده زموږ صوبایي صدر صاحب میا افتخار حسین صاحب رالی هلته په هغه جرګه کې چې کومه دی د بدامنۍ په حوالې سره دغه جرګه وه د بدامنۍ چې جوړه شوې څنګه ده د هغې په تاریخ یې ورته خبره وکړله د دې بدامنۍ خاتمه څنګه ممکنه ده د هغې چې کوم دی تفصیلات یې ورته وړاندې کړل د هغې حل یې ورته وړاندې کړو تجویزونه یې ورله ورکړل نور چې څونه خلک راغلي وو هغې چې کوم دی همدغه جذباتي خبرې وختي خبرې هغې وکړلې د عوامي نشل پارټۍ سره د دې قامي تحریک سره د دې مسلو حل شته تاریخ یې موته معلوم دی د بیمارۍ موته معلومې دي او مجرم موته معلوم دی چې دا جرمونه په دې ریاست کې کړي چا دي او کوي څوک خو افسوس دا دی چې پښتانه چې کوم دی دا یې نه پېژني دی چې کله واقعه وشي نو د هغې نه پس ورته چې کومه دی موږ ورپه یاد شو موږ ورته دا وایو چې واک او اختیار د دې خاورې دې ملتپاله خلکو ته نه سپارلی د دې وطن مسلې او ستونزې نه واریږي مولانا خانزیب صاحب د باچا خان بابا پیروکارو او د باچا خان بابا په نقش قدم باندې روانو عملي جدوجهد یې کاو د قلم خاوندو د ژبې خاوندو او بهادرو داسې حالات راغلي د هغه په 2024 جنرال کمپین کې چې موږ شپې په ډېرو خطرناکو ځایونو کې سبا کلي دي غرض او مقصد هم دا نه و موږ هغه الیکشن کمپین ته چې کومه سټرټیجي جوړه کړې وه نو په هغه کې موږ دا فیصله په اول سر کې کړې وه چې موږ به ډیلي 15 او شپږ غونډې کوو نو دا شپږ غونډې یا دا 15 غونډې زموږ دپاره سټډي سرکلي دي چې موږ په هره غونډه کې سیاسي خبره وکړو په خپل منشور خبره وکړو د خپل وطن په مسایلو باندې خبره وکړو او د هغې حل ورته وړاندې کړو په مختصر ټایم کې به موږ کوشش کوو چې دا خبرې ولس ته وړاندې کړو او هغه شانته هغه وکړله خو افسوس چې د قام انتخاب مولانا خانزیب نه و نن د دې خاورې دپاره مولانا خانزیب صاحب چې کوم دی خپل سر وشینده د امن کمپین یې کاوه د امن دپاره چې کوم دی خلک رایستل څه ذاتي مسئلې نه وه نو په دې قام باندې په دې خاوره باندې او په دې ملت باندې چې کوم دی خپل سر دا قربان کړلو نن هغه زموږ منځ کې نشته دی څنګه چې موږ په هغه ورځ باندې دا لوس کړی هغه شانته موږ په دې د پښتنو په دې ستر کور کې باچا خان بابا مرکز کې دا لوس کوو د دې قام سره چې د مولانا خانزیب صاحب فکر او سوچ د باچا خان بابا فکر او سوچو د هغه مبارزه د هغه جدوجهد د هغه سټرګل به موږ او تاسې جاري ساتو او د هغه چې کوم ارمانونه هغه ارمانونو ته د رسېدلو لپاره چې کومه لار ده په دې کې به موږ خپل او تاسې ټول ونډار ته خدای دې وکړي چې موږ هغه مرام ته او هغه ارمانونو ته ډېر ژر ورسېږو ما کافي وخت واخیست د هغې دپاره معذرت غواړم یو ځل بیا د باچا خان ریسرچ سنټر ډېره زیاته مننه کوو چې هغې دغه زیار وکړو دغه کتابونه یې چاپ کړل په دې مجلس کې ډېر زیات زلمي ناست دي نو زما به دغو نه دا خواست دي چې تاسې د مولانا خانزیب صاحب لیکل شوي دغه کتابونه خامخا واخلئ دغه ولولئ او دغه خبرې دا په ولسونو ته په جوماتونو په ذریعه د حجرو په ذریعه په بازارونو کې په ګودرونو کې په هر ځای کې دغه خبرې خورې کوي تر څو چې په دې قام دې وطن کې چې کوم دی زلمي بیدار شي او د دې خاورې د تاریخ نه خبر شي د دې خاورې د مسلو نه خبر شي او د هغې د حل نه خبر شي چې دا شتمنه خاوره چې کومه ده په دې خو موږ اوسېږو خو له غړ سوغړی سو واک او اختیار یې نن
د پنجاب د جرنیلانو سره ورسره دی د هغو د ملیټري اسټبلیشمنټ سره ورسره دی د هغو د اشرافیه سره ورسره دی نن په دې ریاست کې چې کومه دی یو قسم لا غیر اعلانیه ماشاءالله ناپیز ده څوک هم چې د خپل حق خبره کوي یا پې پایار کټ کېږي یا یو چتۍ دغه لوبې په دې وطن کې روانې دي خو موږ به مایوسه کېږو نو موږ به چې کومه دی د ځان نه بل مشالونه جوړو خپل کوشش خپل جدوجهد به کوو دغه لار او دغه کار موږ ته د خپلو اکابرینو نه د خپلو مشرانو نه د باچا خان بابا نه د ولی خان بابا نه په میراث کې پاتې دی او دغه میراث تحفظ او د هغه فکر او سوچ خورولو لپاره به چې کوم دی موږ او تاسو خپل جدوجهد کوو وما علینا الا البلاغ. ډېره مننه.